رسول الله په یو ورځ درې قضا کړي دي. څومره سزا به جهنم کې ورته میلاویږي؟ ملا صاحب جواب راکړ. روایاتو کې خدام شته چې چا یو مونځ قضا که او بیا یې وم ګرځاو 2,80,000 کروڑه کاله به جهنم ته کې سوځي. شته روایت کې که نه؟ مولیانو شته که نه؟ چا یو مونځ قضا که 2,80,00,000 کاله به جهنم کې سوځي. رسول الله په یوه ورځ درې قضا کړي دي. څومره سزا به جهنم کې ورته میلاویږي؟ ملا صاحب جواب راکړ. رسول الله په یوه ورځ د غزوه خندق په ورځ درې منځونه قضا کړي دي. نه واده و، نه تهیر و، نه په جنگ کې لګیا و، صرف خندق یې کنسته، جنگم لا شروع نه و، او نه داسې وه چې اوبه نه وې، هر څه و. درې منځونه ماسپښین، مازدیګر، ماښام، او دا 4 واړه منځونه یې بیا ماسخوتن سره په یو ځای وکړه. قضا یې کړه که نه؟ ستا د دې روایت مطابق رسول الله ته به څومره جهنم میلاویږي؟ ملا صاحب دا ته راته ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ووی ټوله شپه یې مزل وکړ، جهاد نه راغله، سخت ستړي وو. ورته ویې چې ته پیره کوه، سهار منزله موږ راویښ کا. او ټول صحابه سره د رسول الله واده شول. نو چې کم سړی پیرې ته ودرولی و خو هغه هم ستړی و که آیس خو په هغه وخت کې ونه العیاذ بالله. دا خو اوس خلکو ایجاد کړل چې قرآن نه لرې شول نو عیسیان شول، قرآن نه لرې شول چرسیان. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. د یو څو ورځو نه یو کلیپ وایرل شوی دی اور ملګري بار بار رالیږي. دا نام نهاد مولا شاکر منیر دی که بدری منیر دی. هغې بیا څه بکواسات کړي دي، ضروري ده وه چې د هغې جواب وکړی شي. کلیپ کې دا ویلی دي چې یو حدیث کې دا راغلی دي چې کم سړی مونځ قضا کي هغه به 2,88,00,000 کاله به دا جهنم کې سوځي. خو بدقسمتي دا ده چې زه بار بار وایم چې دې غیبت دپاره وخت ورسره ډېر دی، خو د کتاب کتلو وخت نشته. دا زما لاس کې فضایل اعمال دی اور کتب خان حافظی لاہور پاکستان چاپ کړی دی، صفحه نمبر 330. فضائل نماز په باب کې باب اول کې حدیث نقل کړی دی او 8 نمبر حدیث دی. رویه انه علیه الصلاۃ والسلام قال من ترک الصلاة، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه نقل کړي شوی دی چې کم سړی مونځ پرېږدي حتی مضا وقتها، تر دې پورې چې هغې وخت تېر شي، ثم قضا، او بیا هغې نه پس هغه قضا راوګرځي، عذب فی النار حقبا، هغې ته به عذاب ورکولی کېږي یو حقب، والحقب 80 سنة، اور یو حقب 80 کاله دی، وسنة 300 اور یو کال د 360 یوما اور یو کال د 360 ورځو دی، او کل یوم کان مقداره 1000 سنة اور د یو ورځې مقدار 1000 کاله دی. روایت کې صرف دا دی. ټول نړومبه غړ دروغ دا ویلي دي لعنت الله علی الکاذبین چې دا روایت کې راغلي. دا روایت کې نه دی راغلي. دې روایت کې ته ماته وښیې چې کوم ځای کې راغلي دي چې 2,88,00,000 کاله به دا جهنم کې سوځي. دا د روایت دا شته دی. خیر بیا 330 صفحه سم درته وښودلو، بیا له خپله وګوره. دی چې کومه ترجمه شیخ زکریا رحمت الله علیہ لیکلی هغه ورسره بریکٹ کې دا لیکلی، یعنی اس حساب سے ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی. نه لہذا دا روایت نه دی، یو دا دروغ ویلی دي، پته نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ تړلی دي. او بل ښکته چې دی کوم تخریج شوی دی مجالس الابرار حواله ذکر کړي ده. همدغه رنګې بیا د حکم یو معنی کړي ده چې الدهر دینه زمانه مراد ده، اور همدغه رنګې بیا لیکلي چې والصحیح ان الحقبة مدة من الزمان مبهمه، چې دا یو مبهمې زمانې ته ویلی کېږي. همدغه رنګې د ابن عباس رضی الله عنهما قول نقل کړی چې دا جهنم کې یوه ودی ده چې دینه جهنم روزانه 400 ځلې پناه غواړي. همدغه رنګې ابولیث سمرقندي یو قول ذکر کړی دی. خو بهرحال هغه سره زه بحث نه کوم.
بیا چې کله فیدې ته لاړ شي نو فیدې کې لیکلي حکم کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کے ہیں بین دا لیکلی دی اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی ہے جو اوپر گزر گئی یعنی 80 سال دا 80 سال دا روایت کې رغلی دي خو دا نور 2 کروڑ 88 لاکھ د چرته روایت کې نشته دي اور بیا مخکې پورا تفصیل کړی دی هغې سره ما کار نشته بیا چې کم دی کې دا قضا ټکې راغلی که نه دا قضا د عذر سره راغلی قصدن قضا نه درغلی قصدن قضا خو هسې ګناه د هغې باندې خو به سزا میلویږي ورته په دې صفحه 331 باندې لیکلي ابو لیث समरकंदी रहमत اللہ علیہ ने قرۃ العیون में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज भी जानबूझ कर छोड़ दे द जानबूझ कर माना बांधे पुई कि न पुई कसदन चे कला दा मुस्फिदी बेदा सजा दा वर मांदे और बेदी के मख के वगरा एक हदीस में है कि दीदा व दानिस्ता बिला उज़र नमाज छोड़ने वाले की तरफ अल्लाह ताला क़यामत में इल्तिफात ही न फरमाएंगे न द खोय बंदा दे सरा दगा दे चे जानबूझ कर बिला उज़र मुस्फिदी عذر سره پریدي بیا هغې ته دا سزا نشته چې ته وایې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام علیه بالله بیا بغان جهنم کې سوځي اور په دې ټکي کولو باندې پته نشته تا ته حیا راځي او که نه راځي دویم بیا دې خبره کړې ده چې خندق په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام منځونه قضا کړي دي بې دومره غټ دروغ ویلي دي چې کندې که نه سله 3 منځونه قضا کړي دي ظالمه دومره غټ دروغ ما وایه پته نشته چې کتاب ګورې او که نه حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کلی وفي حدیث ابن مسعود وعند الترمذي والنسائی ان المشرکین شغلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق دا رغلی روایت کې چې کله جنگ شروع مشرکینو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره تیز جنگ کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهاد د عذر وجنه سالور منځونه نه دی کړي حتى ذهب من الليل ما شاء الله ندل دار غلي شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات اور ان المشرکین مشرکین لفظ راغلی دی چې کله کندا کنه سره وخت مشرکین وو کنه نو مشرکین چې کله مشرکین راغلي جهاد په دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا منځونه قضا شوي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا بعد کې قضا را ګرځولي دي نه لہذا دلته کې د دروغ ویلي دي اور حدیث کې درد او بدل کړي تحریف ته کړي دي بل دی خبر باندې هم ځان پوهیږه چې الله رب العزت غختله دا منشأ دا و چې امت مسلمه ته پته ولګي چې مونږ قضا شي هغه څنګه کثیره ګرځي نه روایت کې راغلی چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ به اذان وکړو اقامت وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسبخین موږ کړي به اذان کړي به اقامت کړي به د مزیګر موږ کړي به اذان کړي به اقامت کړي به د ماخام موږ کړي به اذان کړي به اقامت کړي به مسوتن موږ کړي بعض روایتونو کې صرف اذان راغلی بعض روایتونو کې یو اقامت راغلی خو بهر هغه اختلافي روایت او اختلاف ته هغې کې زه نه ځم اور بل دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته دا ښودله چې که ځې مونځونه به که جمع سره کوي نه کم طرزي وکوي نه د امت ته تعلیم دپاره دا هر څه کړي دي الله رب العزت منشا ده چې د مونځونه پاتې شي نو امت ته به تعلیم میلاو شي بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل وخت باندې مونځ ولې نه دی کړی دا اعتراض هم ورېدي کی چې صلات خوف پیغمبر علیه السلام صلات خوف ولې نه کړی نو محدثینو دا لیکلي چې دې وخت کې د صلات خوف حکم نه ورغلی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا مونځونه پاتې شوي دي او بل دا چې هغه وخت کې په د اس باندې سوالی باندې موږ کولو اجازه هم نه ورغله نه دیو جنا د جهاد دوران کې قبله رخ کېدل استقبال قبله رکوع سجود دا ډیر ګرانو اور د سوالی باندې د اشارې سره موږ کولو اجازه نه ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د منځونه پاتې شوي دي بعد کې چې کله د احکامات رالو نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه منځ چرته قضا شوی نه دی اور بل یو روایت ذکر کړی دی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سفر کیو به یو ځای کې پړاو واچول یو ثابت وري چې ته پهراو کا ودو شو ټول نماز پاتې شو او نه وخت را پاسي بالکل یقینا دا روایت شته دي خدل ته کې چې د موز پاتې شوی دی نه دا د عذر وجه نه پاتې شوی دی بلا عذر نه دی پاتې شوی دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ متړه پته نشته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ دی وخت ته حیا رضی او کنه رضی او بل روایت کې رغلی صحیح روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زکه ودشم زماسترګي خودي خوسنه مو ویخوي دیو جن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلکې ټول انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام په خوب سره ودس نه متيږي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته کې وده پاتې شوی دی نه وخت د نور د تیزوالی وجنه را پاسېدلی دي قضایي موزي کړی دا د عذر وجنه کړی دی قصدنی موز نه دی قضا کړی نه لہذا د کومه سزا چې ذکر شوی د قصدن موز لپاره ذکر شوی ده او دا محدثینو مفسرینو ذکر کړي حدیث کې دا نشته اور دې سره سره بیا یو
بل بکواس دا کړی دی چې د کم خلک معاشره کې غریبان دي د عمرې پیسې دې ته ورکې او عمره مه کوي قیامت کې منځ ذمہ دار یم احمقه بیوقوفه چې کما پیسه په عباداتو باندې لګي هغې باندې اجر میلویږي هغې باندې الله پاک وعده کړي ده چې اجر به درته میلویږي دا خبره ولې نه کوي چې تا ځان ته د 70,000 روپو موبایل اخیستی 10,000 روپو موبایل واخله او د 60,000 روپۍ غریبانو ته ورکړه همدغه رنګې د 20 لک ګاډۍ اخیستی 10 لک والا ګاډۍ واخله 10 لک غریبانو کې تقسیم کړه همدغه رنګې لاس پورې د 5 لک والا ګاډۍ تړلي 1 لک والا ګاډۍ واچو 4 لک غریبانو کې تقسیم کړه همدغه رنګې لباس په باره کې ویا ګاډۍ په باره کې ویا همدغه رنګې د خلک چکرو ته هنیمون ته ځي پته نشته کمې ګمرۍ نه نشې تماشې کي هغه دا ولې نه وي چې دا پیسې راوخله په غریبانو ولګاو چې ته خل د عمرې نه منې کوي چې عمره مه کوې او دا پیسې په غریبانو ولګئ پته نشته چې څه درته ووایم اور بس الله رب العزت د دې شر نه او د دې فتنې نه امت مسلمه حفاظت وفرمایي نور یې ډېر بکواسات دي او ما ته ملګري کلیپونه رسېنډ کړي زه ورته وایم چې دوی د یو غول غوښۍ دي نه چې مونږ یې جواب وکړو یو خبرې جواب نه کړي بیا چېرته غول غوښۍ خوړلې وي خو بهرحال بعض هغه خبرې چې دا مثال په طور باندې یو داسې بکواس وکړي چې هغه کې امت کې انتشار پیدا کېږي نه هغې مونږ ضروري ګڼو چې جواب وکړی شي او نو چې کوم اوتې بوتې وایي هغه خپل کار دی چې وایي نه وایي هغې خپل کار دی پاکستان داسې عجیبه ملک دی چې دلته اسلامي نظام شته نه چې دې ته شرعي سزا ورکړې وی کاش د افغانستان کې وی نه دې ته به اوس انشاءالله خپل انجام ته رسېدلی خو بدقسمتي سره دلته کې جمهوري نظام دی اور انصاف شته نه اور الله رب العزت د امت مسلمه د دې شر او فساد او د فتنې نه زر تر زر الله رب العزت د امت ته خلاصۍ نصیب کړي اور د دې فتنې او فساد نه امت مسلمه ته د الله پاک حفاظت نصیب کړي جزاکم الله احسن